السلام علیکم پښتنو د افغاني یو ناشنا کار کړی چې تاسو واورئ نو تاسو به ډېر زیات حیران شئ چې دې د کس د پاکستان د روپو سره څه کړي او د پاکستان د روپو به څومره بې قدري کړې ده. که تاسو وګورئ نو دا کس چې دی نو دا چې روټۍ کله وخوري نو دا څه وکړي د پاکستان د روپو سره څه وکړي د پاکستان روپۍ څه کړي ټیشو پیپر په ځای استعمال کړي. افسوس پښتنو نن زمونږ پښتانه داسې کارونه کوي. که موږ په افغانستان کې او په پاکستان کې موږ له نه دي په کار چې د یو بل د کرنسۍ دومره بې عزتي وکړو. خیره که ستاسو کرنسي ډېره زیاته ده ډېر په تکبر سره دې کار کړی دی چې د پاکستان کرنسي یې راغوستې ده او هغه باندې څه خوله پاکه کړله او لاس یې پرې پاک کړل. پښتنو نن سبا د دې قصو د وجې نه پښتانه څه کېږي د یو بل نه سپریټ کېږي جدا کېږي. نو د دې وجې نه موږ له نه دي په کار چې د یو بل بې عزتي وکړو ځکه چې موږ ټول مسلمانان یو. کله چې موږ د یوې کلمې لاندې ژوند تېرو نو په کار چې موږ د یو بل د کرنسۍ هم عزت کوو د یو بل عزت هم کوو ځکه چې نن د افغاني یو ډېر زیات ناشنا کار کړی دی او ډېر افسوس دی پښتانه چې نن تاسو د پاکستان د کرنسۍ سره داسې کار وکړو. ولې موږ پښتانه نه یو؟ زه خو دې کس ته وایم چې هسې په پښتنو کې دا لانجې مانجې خوند نه کوي لیکن تاسو ته پته ده د پاکستان د کرنسۍ سره څوک داسې کار نه کوي ځکه که ته لږ ښه شوې نو ته به تکبر کوې. ته خو په افغانستان کې ښه شوې موږ هسې ونه وایو چې پاکستان خراب دی خو موږ پاکستان اوسېدونکي یو ځکه چې په پاکستان په سختو باندې آزاد شوی دی هسې په هسې نه دی ورکړی شوی ځکه خلکو کسانو پرې څه کړلې سخت یې تېرې کړلې خلک پکې شهیدان شوی دی. لیکن نن تاسو راځئ د پاکستان د کرنسۍ سره هسې بې عزتي کوم. ګوره د پاکستان عوام ته دې کار دی که د پاکستان مشرانو ته دې کار دی که هر څه دې کار دی لیکن څوک د کرنسۍ بې عزتي نه کوي. څوک داسې سپک بل ملک ته نه ګوري ځکه دا خو ملک صحیح کېږي. ګوره افغانستان که تاسو سوچ وکړئ نو افغانستان ډېر وخت مخکې چې و نو ډېر خراب و طالبانو پرې حکومت و طالبانو نه لیکن د امریکې پرې حکومت و لیکن هغه څه و خراب و لیکن بیا پرې طالبان راغلل نو هغه څه شو لږ ترقۍ ته روان شو نو لیکن دوی څه وکړله د پاکستان د کرنسۍ ډېره زیاته بې عزتي وکړه او د پاکستان د کرنسۍ څه کړو د ټیشو پیپر په ځای پښتنو د دې وجې نه زمونږ ډېرې لویې لویې لانجې جوړېږي. د دې وجې نه په سوشل میډیا باندې داسې حل چل جوړي په مخه ځکه چې افغانستان والا یو داسې کار وکړي یا پاکستان والا وکړي نو زمونږ خو ځکه ټول پښتانه یو شان یو په کار ده چې د یو بل عزت هم وکړو د یو بل د کرنسۍ عزت هم وکړو. د ځکه چې د یو څو ورځې ژوند دی په کار ده چې لږ ښه یې تېر کړو. که ته په کرنسۍ باندې څه وکړې ځان یې پرې پاک یا پرې ټیشو پیپر په ځای استعمال کړي نو دا به څه شی وشي ډېر غلط کار دی وکړو ځکه چې ته هم پښتون یې موږ هم پښتانه یو ځکه چې موږ هم پاکستانیانو په کار چې موږ به د خپل خاورې سره هم مینه کوو د افغانستان د خاورې سره هم مینه کوو لیکن خپل پاکستان د خاورې سره هم مینه کوو موږ پرې هم غیرت کوو ځکه چې موږ هم غیرتمند قوم یو. ځکه که ته زموږ دغه سره دومره زیاتې کوې ګوره که عوام سره دښمني نو ولې دښمني ده ځکه چې موږ مسلمانانو په کار ده چې ولې دښمني که ستا د مشرانو سره دښمني نو هغه په خپل ځای لیکن تا خو د کرنسۍ سره دښمني نشته که نه هغه مشران خو داسې نه دي کړي چې ته پاکستان آزاد کړی او ډېر غلط کار دی کړی دی لیکن په کار و چې تا په سوشل میډیا داسې ویډیو نه ورچلې ځکه چې سوشل میډیا خو هر سړی ګوري ټوله دنیا یې ګوري لیکن موږ نن وکتل نو ډېر زیات خفه شو ځکه چې د پاکستان په کرنسۍ څوک داسې کار نه کوي. ډېر افسوس مقام دی پښتنو چې نن زموږ د کرنسۍ سره دومره بې عزتي صرف زموږ د مشرانو د وجې نه. چې چېرته اوسئ پښتنو ژوندي اوسئ انشاءالله که څه یې نو په کمنټ کې ضرور خپل رایه راکړئ لیکن دې کس دا څه کړی دی یار.